السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما ډېر زیات معزز مسلمانانو، زمونږ د درس چې نن کومه موضوع ده نو هغه د مانځه ماتېدل دي چې مونځ انسان کوي. نو د انسان دا مونځ په کوم وجوهاتو باندې د څه په وجه باندې ماتېږي، نو نن به موږ په درس کې هغه وایو. په هغې کې په اول نمبر باندې دا دی چې د انسان مونځ په دې ماتېږي چې د انسان اودس په څه باندې ماتېږي، نو په د دا مونځ هم په دقې باندې ماتېږي. په دویم نمبر باندې په مونځ کې غاړه تازه کول دي قصدن عمدن چې د انسان په مرۍ کې څه شته نه تخدېدل ټوخی څه نشته او دی هسې برناقه غاړه تازه کوي، نو په دې باندې د انسان مونځ ماتېږي. په دریم نمبر باندې د اپرنجي جواب ورکول چې څوک اپرنجی وکړي او ته ورله په مونځ کې جواب ورکړي یا انسان په خپله اپرنجی وکړي او دی الحمدلله وایي، نو په دې باندې د انسان مونځ ماتېږي. په څلورم نمبر باندې د امام نه علاوه چې ته ولاړې په امام پسې او د امام نه علاوه بل څوک تلاوت کوي یا سکار کوي او ته هغه له فتحه ورکړې، نو په دې باندې د انسان مونځ ماتېږي. په پنځم نمبر باندې د عورت ښکاره کېدل دي چې په مونځ کې عورت پټول په انسان باندې فرض دي، خو چې کله د انسان عورت ښکاره شي نو د انسان د عورت په ښکاره کېدو باندې د انسان مونځ ماتېږي. په شپږم نمبر باندې په تیزه باندې جړا کول چې د انسان په وجود باندې په سزې باندې درد دی، تکلیف دی، څه مسله ده ته او دی د هغې د وجې نه دونه وجاړي چې د ده د اواز راوچت شي، اواز یې راوځي، نو په دې باندې مونځ ماتېږي. که انسان په مونځ کې تلاوت کوي او د تلاوت په وجه باندې په هغې کې د جنت او د جهنم ذکر او بحث راشي، نو که د هغې د وجې نه د انسان د جړا اواز اوچت شي، نو په هغې مونځ نه ماتېږي، ماتېږي. په اووم نمبر باندې د سلام جواب ورکول دی چې څوک راشي تا ته سلام وکړي تا هغه له د سلام جواب ورکړي، نو په دې باندې مونځ ماتېږي. د سلام جواب ورکول دا که په اشاره باندې دی د لاس او که په خوله باندې دی، خو د انسان مونځ په هغې باندې هم ماتېږي. په اتم نمبر باندې چې کله تا ته رایاد شي چې یاره زما نه مونځونه نور نه دي قضا شوي، یو مونځ رانه صرف قضا شوی دی او ستا صاحب ترتیب برابر دی، نو د هغه صاحب ترتیب کېدلو په وجه باندې هم دا مونځ تا مات شو چې کوم مونځ درنه یو قضا شوی اول به هغه راوګرځوي، نو وروسته بیا بل مونځ کوې. په نهم نمبر باندې عملي کثیر دی چې انسان په مونځ کې عملي کثیر وکړي، که هغه د کپړو په وجه باندې دی که د لاسو په وجه باندې دی، خو چې عملي کثیر درنه وشي نو په دې باندې د انسان مونځ ماتېږي. لسم نمبر چې دی نو هغه خبرې کول دي چې انسان په مونځ کې خبرې وکړي، که د ده نه هېري چې زه په مونځ باندې ولاړ یم خبرې وکړي، او که ده ته رایادې خو چې دی د چا سره دنیایي څه خبره وکړي، نو په دې باندې د انسان مونځ ماتېږي. په 11 نمبر باندې خوراک څښاک کول دي چې په مونځ کې انسان خوراک وکړي یا څه وڅښي، نو په دې باندې د انسان مونځ ماتېږي. په 12 نمبر باندې د آه اوه اواز چې کله د انسان د خولې نه وځي، نو په هغې باندې د انسان مونځ ماتېږي. په 14 نمبر باندې په تیزه باندې خاندل دي چې د انسان غاښونه ښکاره شي یا د انسان دا خندا دونه اوچته شي چې بل څوک یې واوري، نو په دې باندې د انسان مونځ ماتېږي. په 14 نمبر باندې بېهوشه کېدل دي چې انسان کله بېهوشه شي، که دا بېهوشي په ده باندې قصدن عمدن د داسې څه نشه وکړي چې په ده باندې بېهوشي راشي او یا د بیمارۍ د وجې نه بېهوشه شي، په دې باندې د دې انسان مونځ ماتېږي. نو چې کله په انسان باندې دا علامات په مونځ کې راشي، نو دی به د مونځ دوباره اعاده کوي، دی به خپل مونځ دوباره راګرځوي. وما علینا الا البلاغ.